دلته به یو نیم پیاز موږ غوړو کې ښه سور کړو، که 2 سره کوئ 2 سره کوئ، هېڅ مسله نه ده. او بیا په هغې کې موږ واچوو د چرګې غوښې قیمه. تاسو پکې د غټ څاروي قیمه مچولی شئ، مطلب د غټې غوښې قیمه پرېږدئ. بس دی اختر لاړو. خبردار شئ چې که نور چا پکې مستیانې وکړي چې بس ټوله ورځ به تاسو چرګې خورئ، پلاونه به خورئ او قورمې به خورئ او شورمې به خورئ، هر څه به خورئ. اوس به واپس روټین ته راځو او واپس روټین کې به خپل کار کوو چې کوم مونږ کولو، مطلب چې څه مونږ پخوله. غریبانان څه پخوي بس چې ښه دی کې ما مالګه واچوله. خو زه به دا دومره سور کوم که نه چې د دې رنګ بدل شي. وګورئ ځینې خلک وایي چې دا رنګ یې بدل شي، نو وایي دا د غوښه چرګې غوښه چې سره کې رنګ یې بدل شي، بوی مې ختم شي. ښځه چې څوک څه وایي وایي دي. دې کې به موږ واچو د 3 ټماټرو پیسټ او د اوږې ادرک او شین مرچکې هم پکې پیسټ کړو چې هېڅ مسله نشته پکې. مسالې به پکې زیاتې نه اچو. مسالې چې دي صرف نارمل مسالې دي. سور مرچکې به پکې اچو دونه چې څونه تاسو برداشت کولی شئ. زه خو خپل حساب سره اچوم، دا تریخ نه. او بیا پکې نیمه چمچ نم کمه کټوۍ مساله مې واچوله او نیمه چمچ په ګرمه مساله پکې اچو. بس دغه د دې خاص مسالې دي. او بیا پکې ښه سره کړو، دا مساله به پکې سره کړو. ځینې خلک وایي ته اړو مساله سره کښېنه، یاره دا مساله چې دا تخم دی، دا که تاسو سونډ کې اوبو کې واچوئ که نه چې دا وخوټ کېږي، دا پوخ شي. او داسې خو شوي دي نه چې ما ګیس بند کړي او مساله مې پرې اچولي. خو هر انسان خپل سوچ دی وایي چې څونه خولې دونه خبرې. بیا به موږ دې کې واچوو دال ماش. بالکل موږ به پخوو کیمه دال ماش. دال ماش چې دی ما 2 غنټې مخکې خوشت کړی او یو پیاله و هغې نه دونه زیات جوړ شولی چې اوبه مې ورباندې ښې ډوب کړی، اوبه مې پرې ښې وڅکلې، ما لږ وپړسېږئ. نو بیا به کې دال ماش واچول. اوس به دا دال ماش چې دا ښه سور کړو. چې کله دا ښه سور شي که نه نو دې خوند ډېر زبردست شي. بس بیا پکې لږ شانتې دا دنیا نه د دې ډنډه کې ما ور واچولې. ګورئ ټوله دنیا پې ضایع نه کوي، ټوله دنیا به موږ دې کې نه اچو، دنیا چې ده باد کې به اچو. بس دلته یې نه دال ماش چې سور شو، دا چې کله سور کوي دا لاندې ډېر زر لګي. دې کې تاسو یو ګوټ اوبه هم اچولی شئ، لکه دې کې اوس هم دلته موږ یو ګوټ اوبه واچو، بیا یې لږ سور کړو. نو دې سره دا بیا انخلي هم ډېر نه او داسې ښکلې دانه دانه پوه شي. بیا پکې ما اوبه واچولې، اوبه پکې ګرمې اچوئ، اکثر لا دومره اوبه پکې واچوئ چې لکه دال ماش پکې ټول پړ شي، چې ښکاري نه دا مقدار دی. وګورئ اوس دلته پکې دا پړ شو. که چاته بغیر کوکر نه پخوئ بیا خو پکې زیات استعمالوئ اوبه. خو زه خو کوکر سره او کوکر سره مې صرف چې دا سیټي خوځېدل شروع شو صرف او صرف 3 منټه مې ورکړو. څومره 3 منټه. او بیا مې ترې پیچ نه اوچتولو. نو دا داسې ښایسته دانېدار دال پاخه شي که نه چې زه یم چې تاسو په دې طریقه دا دال پاخه کوئ که نه ستاسو په دې دال ماش سره مینه شي. زما خو اصل دومره فیورټ دي که نه، نور څه خورم که نه خورم، خو چې دال ماش پوخ شي که نه یو ساګ بیخي پې چې بل کور کې هم پوخ شي. زه وایم چې الله ماله رولېږي. او دغه شان دي دال ماش دي. که هغه هم زه سپین پوخ کړم، که مسالېدارې پوخ کړم، که چرګې که غوښې کې پوخ کړم، که قیمه کې پوخ کړم، چې څه کې وي، خو دال ماش مای فیورټ، زما پسندیده دالونو کې دا راځي که نه. او ځکه خو ګران هم دي که نه چې د صنم خان خوښ دي، چې د صنم خان کوم شی خوښي هغه کې دی نه شي چې ارزان شی وي. مذاق مې در سره وکړو. نو واخلئ A1 قیمه دال ماش.